بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جاء يوم القيامة شجاعا من نار فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس او كما قال علیہ الصلاة والسلام. حکومت اسلامی کے سکھ مرکز صدر بازار توڈیر نیز یونین کونسل من جانب اسد اللہ. 13 جمعہ د زکات د ورکولو متعلق د هغې فضایل او د هغې اجرونو او ثوابونو په هغې باندې تاسو مکمل بیان اورېدلی و. حسب وعده چې 13 جمعه وعده م کړې وه چې انشاءالله په راتلونکي جمعه کې به د زکات د نه ورکولو عذابونه او سزاګانې ذکر کوو. عزتمندو، زکات دا به مسلمان بني آدم باندې فرض دی، که نارینه دی او که زنانه ده، خو چې بالغ عاقل مسلمان وي، که هلک وي که نارینه وي او که زنانه وي، په نابالغ نه دی فرض. نو په هغې باندې زکات فرض دی. زکات به د خپل مال نه وباسي کله چې مال نصاب ته رسي. د اسلام 5 اهم بنیادونه دي. یو د هغې نه زکات دی. کم سړی چې زکات نه ورکوي نو دی یو حکم د اسلام نه مني. دا سړی که زکات نه ورکولو باندې د دې وجه نه ورکوي چې دی ړی نه کېږي یا هسې نه ورکوي، ګناه ورته وایي، خو لیکن ورکوي نه، نو سړی عظیم ګناهګار دی. او که چېرته دی وایي چې نه زکات پکې چا راوستی، زکات نه انکار کوي، نو مسله علماء کرام ذکر کوي سړی کافر کېږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په خپل دور خلافت کې د هغې خلکو سره جهاد کړو، کومو خلکو چې د زکات ورکولو نه انکار کړو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې خلک چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفه شو، نو خلک ور اسلام نه ډېر خلک مرتد شو، چا انکار وکړو، چا زکات نه انکار وکړو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی زه به دې خلکو سره جنګ کوم. وی ما ورته وی چې کیف تقاتل الناس وقد قالوا لا اله الا الله، ته د هغې خلکو سره څنګه جهاد کې چې هغې لا اله الا الله کلمه ویلې دي، مسلمانان دي، ته سره څنګه جهاد کې؟ او حضرت عمر رضی اللہ عنہ ته فرمایي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې رسول الله فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله، ما ته حکم شوی تر هغې وخته پورې به زه خلکو سره جهاد کوم تر څو چې هغې لا اله الا الله نه وي ویلي. کله چې هغې لا اله الا الله کلمه ووي، نو بیا زه د هغې سره جهاد نه کوم، بیا د هغې مال او د هغې وینې زما نه بچ دي، زه به هغې ته تکلیف نه رسوم. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ قسم خوی او وی واللہ لأقاتلنهم لو منعوني عناقا یا عناقا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. هغه ورته فرمایي زما دې د الله په ذات باندې قسم وي چې دې خلکو سره به زه جهاد کوم،
کوم خلک چې زکات د ورکولو نه انکار کوي زما د الله په ذات باندې قسم دې سره به جهاد کوما د دې مالونه به زه اخلما د دې وینې به زه چې تویوما د دې بیبیانې به کونډې کوما دا دومره لوی جنگ سره پاره کوي دومره لوی جهاد سره پاره کوي دا د زکات د پاره والله لأقاتلنهم وای زما دې د الله په ذات باندې قسمی چې خامخا به زه د دې خلکو سره جنګېږم لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم کچره دې هغه د وخت یو وړوکې غونته بچي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له په زکات کې ورکو مال نه راکړي نو د یو وخت بچی باندې بمزه سره جهاد کوما زکات داسې پر شریخه او یو روایت کړه چې والله لا اقاتلنهم لو منعوني قالا كانوا يؤدون الى رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې وای دا الله پاک په ذات باندې قسمی زبر دې خلکو سره تر هغه وخت پورې جنگېږم تر څو پورې چې هغه پړې چې پاغه باندې خلک دوخ پټړي وخت سملې نه په لوتړي چې پاسيږي نه که هغه پړې چې پاغه باندې دوخ پټړل کېږي هغه پیغمبر علیہ السلام له زکات کې ورکو مال نه راکې نو زبر هغه سره جهاد کوم زبر دې قتلوما وایي یعنی زکات نه انکار کول په دې سره کافر کیږي او کافر سره خو بیا جهاد جایز دی نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دای خلکو سره جهاد کو او قسم هي چې سره جهاد کوما حالان کې حضرت عمر ته حدیث پیش کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته حکم شوی چې تر هغه وخت پورې باز د خلکو سره جنگېږم تر څو چې هغه کلمه لا اله الا الله نه ویلي نو دا خلک لا اله الا الله مني کلمه توحید منل دانو بیا سره ول جهاد کې هغه زماره په الله قسمی زب جهاد کوما حضرت عمر فرمایي چې کله ما قتل چې ابوبکر د خپل خبره نه نرستو کېږي نو زه پوه شم چې دا ورته د الله تر طرف نه الله زکه چولې دا الله د سره ته باندې سره راخا دا تر الله طرف الهام دی او بیا جهاد وکړه هغه خلکو سره او چې جهاد ختم شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی او د حضرت ابوبکر سره خپل او چې تاریختیاوي نو مطلب دا زکات یو لازمي شی دی زکات د مسلمان د خپل مال نه ورکي او کنه ورکي انکار وکړي سره کافر دی قرآن لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وي خپل نکاح تازه کی او که انکار نه کوي او اسه نه ورکي اړې په مال ورکول باندې نه کیږي او دا سره بیا عظیم ګناګار دی په کاردار چې کم وخت ته زکات نه ورکړي توبه باسي او داغه زکات هم ورکوي ویندر پر معظمو کی چې زو زکات ورکوم او دا مسله ساتي پرشه نه پرشه د دې په اړه کې مسله دا ده چې یو سره نو خبر یا خبرو خو بس عمل نه کو اوس خبر شونه دا چې کله پر حکم پر خو دې نه هغه راګرځي او داغه سره سره به توبه باسي مجھے سړی وسه پر نه کو مسالونه خبر شو خلکو نه واردل چې موږ خو پرز ډېر زیات لوی اجر په الله ورکوي او کنه کنه ډېر راځم ګناه د توبه واست چې بس زما توبه نه بعد موږ نه قضا کوم نه دی بس کوي علماء کرام ذکر کوي دی به مخکې چې کومونه ته قضا شوی دي هغه به بیا نمبر وار راګرځي کینې نو دا سره ګناګار دی او توبه دی بس نو الله به کې دې شي معاف کی خو منځونه به راګرځي او توبه ور سوباس چې منځونه راګرځي توبه ور دیو باسه چې ان الصلاه كانت للمؤمنين كتابا موقوتا مشخب مومنانو باندې خپل وخت فرض او دغه په ډېر تاخير کړل نه دی کړي او توبه برغه وباسه لیکن مز هغه برګرځي دا شان زکات نه دی ورکړل ډېر کلونو کې نو کو ته معلومات وی داغه زکات ورکړي نشته معلومات نه داغه الله نه معافي غواړي خو چې کوم کلونو کې ته خپل مال معلومات شته نه داغه ما سبقه کلونو زکات ورکړي دا مسله دا علماء کرام ذکر کوي او سړي دې کال کې زکات ورنه قبل کال ور باندې راغی نو سبا کوي د دې کال آینده کال موجوده کال زکات نه دی ورکړو بل کال ور باندې راغی سبا کوي علماء کرام ذکر کوي د دې کال او داغه کال دواړو زکات وباسي دانه چې کنه خیر دې کم نه دی ورکړی خیر دې اوس مخ کې ورکو نه چې کم نه دی ورکړی هم ورکې او چې کم ورکړی کال موجوده راغی هغه زکات به ورکې خو چې کله باندې زکات فرض او دا ډېر عظیم ګناه زکات نه انکار یا زکات نه ورکول الله پاک فرمایي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله
ګمان دې نه کوي هغه کسان چې هغوی بخل کوي په هغې مال باندې چې ورکړی الله تعالی هغې ته د خپل فضل نه. الله وایي هغه بخیلان خلک چې هغوی مال ځان سره جمع کړی دی زما په لار کې نه لګوي د هغې نه زکات نه وباسي. هغوی څه ګمان کوي چې هو خیر لهم دا مال ګینې غوره دی د هغې دپاره. د دوی څه خیال دی چې دا مال ما جمع کړی دی حلال او د حرام تمیز مې نه دی کړی یا حلال مال می جمع کړی خو زکات نه نه ورکوم کې زما دا مال ما لپاره بهتر دی. الله وایي نه نه داسې نه ده بل هو شر لهم بلکې دغه مال چې د ځان له ګټلی دی ډېر زیات ناکاره دی د دوی دپاره. الله وایي دا مال دی دپاره ډېر زیات لوی د شر والا شی دی. دا ډېر ناکاره مال دی دوی دپاره. څومره ناکاره دی؟ الله پاک فرمایي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه زر دی چې غاړه کې ورته واچولی شي هغه مال کوم مال باندې چې دی په دنیا کې بخل کړی کوم مال چې دنیا کې دی نو ورکړی هغه ورته د قیامت پر ورځ باندې په غاړه کې ور واچولی شي. څنګه ورته غاړه کې واچولی شي؟ حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی الله ول مال ورکړی دی او دی د هغې نه زکات نه ادا کوي زکات نه ورکوي مثل له یوم القیامت شجاعا اقرعا دغه مال به د قیامت پر ورځ باندې در پاره د یو گنجي مار په شکل کې د هغې نه مار جوړ شي. دغه کم مال چې ګټلی دی ځان له ډېر په محنت باندې او زکات پکې لازم او د زکات نه ورکړی د دغې مال نه به مار جوړ شي. مار څنګه مار وی شجاعا اقرعا یو ډېر زیات بهادر مار وی او اقرعا په سر باندې به گنجې وي. سوچ کوئ دې خبرې ته. او بل نښه پیغمبر علیه السلام دا ذکر کوي چې له زبیبتان د دغې مار د سترګو د پاسه دوه ټک تور تور ټاکې به یې دا نهایت د ناکاره مار نښه ده. ګوره د کم مار په سر چې ویښته نه وي د مارانو په سر خو به یو ویښته نه سره چې کم گنجی غونې ښکاري دا د نهایت زهریلې مار نښه ده. یعنې ده په دې خوله کې دومره ډېر زهر دي چې د ده دا سر یې گنجی کړی دی. او زبیبتان دا هم د هغه د ناکاروالي نښه به وي. لکه که تاسو ګورئ نن په دې عرف کې دا سپي به تاسو لیدلي ډېر د بعضو سپو ته خلک څلور سترګې سپی وایي. څلور سترګې سپی څنګه وي چې د هغه دوه سترګې خو صحیح وي هغې باندې خو نظر لګي دوه د هغې د سترګو د پاسه تور تور ټاکي او خلک وایي دا ډېر ناکاره سپی وایي. نو دغه شان دغه مار دا به څلور سترګې غونې ښکاري دوه سترګې خو د هغه کار کوي او دوه به د سترګو د پاسه تور تور ټاکي دا ډېر ناکاره ماري. پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه کم مال چې ځان له ګټلی دی دغه مال نه به د قیامت په ورځ باندې مار جوړ شي. او هغه مار چې هغه به گنجي سر والی چې ډېر زهر دغه په خوله کې او هغه بدن کې اقرا او بل له زبیبتان د هغه په سترګو د پاسه دو تور تور ټاکي او هغه به د سر نه قیامت په ورځ باندې تاو شي. او پیغمبر علیه السلام فرمایي ثم یاخذ بلحظمتیه بیا به هغه مار د ده په دې وښکو کې چکونه لګوي سټ نه به یې تاو شوی او دا خوله به ولې رانیسي او بیا به درته وایي چې انا مالکه انا کنزکه زه ستا هغه مال یم چې تا په دنیا کې جمع کړم زه مار نه یم خو زه ستا د مال نه الله مار جوړ کړی یم. زه هغه مال یم چې تا په دنیا کې را جمع کړی وم او زما نه زکات نو ادا کړی. زه ستا هغه خزانه یم چې تا په دنیا کې زه را جمع کړی وم او زما نه زکات نه ورکړی اوس ته زما سزا ده ټینګ شه. نو زما عزتمندو هغه خلک چې هغوی بخیلان دي د خپل مال نه زکات نه وباسي په دې نه خوشحالېږي چې ما ډېرې پیسې جمع کړي دي. دغه خپل مال په وجه باندې په دنیا کې هم په عذاب چېرته سمه دې وانه غوسته جمع سمه دې ونه خوړه خو سهار هم منډې او ماښام هم منډې او مال جمع کوې او قیامت کې خو چې زکات نه ورکړه نو هغه خو بیا لوی مرحله ده. الله دې موږ او تاسو ته اسانه کړي خو عزتمندو تش په امین کار نه کېږي. هله به کېږي چې څه سړی په هغې عذاب به شي چې هغه عمل خو څه ناڅه وکړي که نه چې د څه نه سړی په هغې عذاب باندې بچېږي لکه مثال په طور جهنم د دغې مار نه سړی په زکات ورکولو باندې بچ کېږي نو موږ زکات نه ورکوو نو خامخا به بیا موږ ته سزا میلاوېږي. نو الله پاک فرمایي هغه خلک چې هغې مال نه ورکوي بخل کوي په دنیا کې بخیلان دي په مال یې زړه نه کېږي دا ګمان دې نه کوي چې دا مال د هغې لپاره بهتر دی بلکې دا ډېر ناکار دی هغې لپاره. دا مال به ورته د قیامت پر ورځ په سټ کې واچولی شي او مار به ته جوړ شي.
بیا اللہ پاک فرمائی وللہ میراث السماوات والارض، وللہ میراث السماوات والارض، خاص د اللہ تعالی لپاره پاتې کېدل د اسمانونو د ځمکو دي. او انسان لغون ته سوچ ځان سره وکا، دا څومره مال چې تا ګټلې دی په دې باندې ولې ته بخل کې؟ ته خو چې کله وفات شې نو صرف د خپل ځان سره به یو کفن قبر پورې یوسې، نور اسم ځان سره نشې وړی. ته خو که وفات شې نو ستا د کفن هم پته نه لګي آیا کفن به تا ته میلاو شو که میلاو به نه شي. ځکه چې الله پاک په قرآن کریم کې ذکر کوي چې وما تدری نفس بأي ارض تموت، پته نشته یو نفس ته چې دله به په کومه ځمکه باندې مرګ راځي، کور کې مرګ راځي، بهر مرګ راځي، چېرته سمندر کې لاو کېږي که نه اور کې سوځلی کېږي، بل چېرته تباه کېږي که بل ځای کې مړ کېږي، هېڅ پته نه لګي که نه. او انسان ته خو صرف یو کفن مالکې کینې بعضې وخت کې کېدی شي کفن هم د ځان سره یو نسې. ولله میراث السماوات والارض، میراث د اسمانو د ځمکې خو الله پاک ته پاتې کېږي. دا خو الله پاک تعالی دې لپاره درکړی دی. الله پاک په تا باندې یو امتحان کوي، اورېږه چې دا زما بنده زما د حکم تابعدار دی او که نه دی. نور دا مال خو هم دا الله پاک دی، تم دا الله پاکې. الله وی زما مال دی ما تعالی درکړی دی، نو او انسانه دا مال زما په لار کې ولګوه. ما دله درکړی دی، زما مال دی، تم زما یې، دا ملک هم زما دی، نو بیا ولې نه لګې ښه. سورت حدید کې الله یو ډېره ښکلې نقشه ذکر کوي ښه. او انشاءالله چې کله د صدقاتو بیان نو زه به تفصیلا تاسو ته بیا ذکر کوم ښه. سورت حدید کې الله پاک فرمایي من ذا الذی، څوک دی هغه کس یقرض الله قرضا حسنا، چې الله تعالی له قرض ورکړي، قرض ورکول ښایسته. اے خلکو الله تعالی له مال قرض ورکړي، دا ستا مال داسې وګڼه، دا مه ګڼه چې ګنې دا حاصلار دا قرض دی ستا الله سره. لکه څنګه چې یو انسان چاله قرض مال ورکړي نو هغه دا په دې سوچ کې دی چې دا مال به ما ته واپس میلاویږي. دا مه ګڼه کم مال چې تا په زکات کې ورکړه، کم مال چې تا په خیراتو صدقاتو کې ورکړه، دا مه وایه چې کنې دا هسې ضایع شو. نه نه، دا ستا په الله باندې قرض دی، دا ستا په الله باندې قرض دی او تعالی به الله پاک د دې بدله په قیامت کې درکوي، دا به د دې پیدا په قیامت کې میلاویږي. الله یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله، او خلقو تاسو ټول الله پاک ته محتاج یې. ستاسو مال ته د الله پاک هیڅ ضرورت نشته، لیکن دا الله پاک مونږ او تاسو باندې امتحان کوي. کافرانو بسوي، کافرانو به وی چې ګوره الله پاک غریب شوی دی، موږ نه مال غواړي، نعوذ بالله. الله پاک به غریبي ځکه به زموږ نه قرض غواړي. نو الله وی نه نه، زه غریب نه یم. لقد سمع الله قال الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. الله وی زما دې په خپل ذات باندې قسمی چې د هغې خلکو خبرې، د هغې خلکو وینا ما واورېده چې کوم خلکو دا وی چې ان الله فقیر ونحن اغنیاء، الله تعالی غریب دی موږ مالدار یو. ځکه الله پاک موږ ته وایي چې زما په لار کې مال ولګوئ. الله وایي نه نه، زه غریب نه یم، خو زه په تاسو باندې امتحان کوم. دا د الله پاک امتحان دی. چاله الله پاک ډېر مال ورکوي، چاله لږ ورکوي، چاله نه ورکوي، دا خو د الله امتحان دی. بعضې سادهګان مسلمانان د هغې اوس هم نقلونه داسې کلمات خیږي، ویره چې دا الله پاک ما نه زکات غواړي او دې غریب لی ورکوي زما د مال نه، نو الله پاک دې له خپل مال ورکړي که نه. ډېر خلک اوس هم داسې وایي، وایي چې زما نه الله پاک مطالبه کوي چې زکات وباسه او دې غریبانانو لی ورکړي، نو الله ناچاره دی، الله دې له ورکړي که نه. الله اکبر، الله پاک ناچاره نه دی، خدای امتحان کوي ښه. او حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ګوره څومره غریبانان چې دي نو الله پاک دومره مالداران پیدا کړي دي چې دې مالدارانو زکات هغې غریبانانو ته ورسېږي، نو دنیا کې به غریبانان نه وي. او دا د قیامت پر ورځ باندې بیا پته لګي. حدیث پاک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
ویل للاغنیاء من الفقراء، هغه مالدارا د تباشی چې هغه غریبانو ته د هغې خیرات او د هغې صدقات د هغې زکات په صحیح طریقې سره نه رسوي، داسې مالداران د تباشي. بیا الله پیغمبر فرمایي چې یقولون ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم، د قیامت پر ورځ باندې غریبانه خلک د الله په دربار کې وپاسي، وایي به یا الله پاکه کم مال چې تا زمونږ د پاره په دې مالدارانو خلکو باندې فرض کړو دوی موږ له نه دی راکړی، الله زمونږ حق یې خوړلی دی. زکات خو د غریب انسان حقو، زکات خو د کمزور انسان حقو، زکات خو د کونډې او د رنډې حقو. یا الله پاکه دا مالداران هغه شومان بخیلان مالدارانو الله چې دوی زمونږ حق خوړلی دی، الله زمونږ برخم خوړلی ده. الله پاک به ورته سوی فیقول الله عز وجل، الله اکبر، دوی به الله ته رپورټ پیشي که نه. اوس خدار ته خپل هغه زکات ورکوي که نه ورکوي، د غریب پکې څه کار دی. فیقول الله عز وجل، د قیامت پر ورځ باندې الله پاک به په خپله باندې غریبانانو خلکو ته وایي چې او غریبانانو تاسو مه خفه کېږئ، وعزت زما دې په خپل لوی باندې قسمي، زما دې په خپل ذات باندې قسمي، زما دې په خپل لوی شان باندې قسمي، وجلالي زما دې په خپل لوی باندې قسمي، لأدنینکم ولأباعدنهم زما دې په خپل ذات قسمي، نن به زه تاسو خپل ځان سره جوختومه، نن به زه تاسو خپل رحمت سره جوختومه. دغه مالداران خلک چې دوی غریبانانو له خپل حق نه دی ورکړی، دی به نن زه د خپل رحمت نه لرې کومه، دوی ستاسو حق خوړلی دی. ما خو دې مالدارانو خلکو ته حکم کړو چې تاسو د خپلو مالونو نه زکات وباسئ، الله بس تاسو ایمان کاملیږي. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، د اسلام بنیاد په 5 شیزونو باندې دی، په 5 خبرو باندې دی. مسلمان اله مسلمان دی چې دا 5 خبرې بالکل 5 واړه صحیح طریقې سره ومني، اله مسلمان دی. که په دې 5 کې د یو خبر نه انکار کوي سړی بالکل مسلمان نه دی، او که نه و انکار نه کوي خو بیا عظیم ګناهګار دی. یو دا چې شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، یو دا کلمه ویل چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، دا د اسلام لومبنۍ د سر کلمه ده د مسلمان. او بیا دې کلمې کې هم فرض دي ښه، لا اله الا الله محمد رسول الله کې خپل فرایض دي. نن الا ماشاء الله ډېر کم خلک وي چې هغه د کلمې د فرایضو نه خبر یو په هغې عمل وکړي. کلمې الفاظ ټیک ټیک یادول، صحیح صحیح یادول، دا د کلمې فرض دی. هر مسلمان نارینه زنانه باندې بالغ بچی باندې دا فرض دی چې هغه د کلمې الفاظ صحیح طریقې سره یاد کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم د کلمې معنی یادول، دا په هر یو مسلمان باندې په خپله ژبه کې لازم او فرض دی. اوس ډېر خلک کلمه وایي لیکن د کلمې په معنا باندې نه پوهېږي، نو ته څنګه مسلمان یې؟ ته خو د کلمې د فرایضو نه هم خبر نه، ته خو د کلمې د لوازمو نه هم خبر نه، څنګه مسلمان یې؟ بل علماء کرام ذکر کوي د دې کلمې د لاندې زندګي تېرول دا د هر مسلمان فریضه ده. د کلمې نه د حکمونو د لاندې زندگی تیرول دا د هر مسلمان فریضه ده. نن ټیک ده چې ډېر خلک خو لا اله الا الله په خوله باندې وایي، په ژبه باندې وایي، لیکن د لا اله الا الله ویلو والا نه تپوس کول غواړي چې ته خو کلمه وایې، لیکن تا د دې کلمې د لاندې څومره زندگی تیره کړې ده. افسوس پکار دی. د دې وجه نه علماء کرام ذکر کوي چې قل یا ویحک، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله، ویحک قل لا اله الا الله الف مرة بلسانك ومرة بقلبك وهلاك شي ورک شي زر کرتے خو په جواب باندې لا اله الا الله ذکر کې، لا اله الا الله تسبیحات یو کرتے خود ځوان دا کلمه وایا په خپل باندې فار وخت مونږ وایو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. او ډېر سادهګان ته کوي لا اله لا اله لا اله. لا اله مطلب څه شي چې خدای رښتیا دی نه، خدای رښتیا نه، خدای رښتیا نه، الله رښتیا دی نه، نعوذ بالله من ذلک. کلمې هم نیمګړې کړه خو لا اله لا اله.
علما دومره پورې ذکر کوي ته خو تس لا اله کې، او علما وایي چې لا اله دلته وقف هم جایز نه دی، دلته به وقف به نه کې، سادي بیخي ختمه شوې نه ده که نه، نو وقف به نه کې، ته به وایې چې لا اله الا الله، داسې کلمه به وایې لا اله الا الله. دلته که وایې چې لا اله چپ شي، بیا وروسته وایې چې الا الله، نو بیا هم ګناه ده. فوران به وایې چې لا اله الا الله، نو هغه خلک هسې ځان ستړی کړي چې هغه ټوله شپه مې وایي چې لا اله لا اله لا اله، هسې ځان ستړی کړو. خو بهرحال د کلمې په معنا موږ نه پوهېږو. سل کرته خو په خوله وایي چې لا اله الا الله، یو کرته په زړه کې دی ته سوچ کول غواړي چې زما د دې کلمې مقصد څه دی. دارنګې دا کلمه نورو خلکو ته ښودل دا د کلمې فرض دي. بهرحال تفصیل به انشاءالله بیا په خپل ځای راځي که نه. خورنبنې حکم د مسلمان باندې دا فرض دی چې مسلمان به دا ګواهي کوي چې اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. دویم مونځ کول دا د مسلمان فریضه ده، د اسلام فرض دی. دویم رکن دی هم کلمې توحید پسې، کلمې شهادت پسې دویم حکم د مونځ دی. دریم حکم ورپسې د زکات دی. اوس مونږ خو منو چې مونځ هم کوو، کلمه هم وایو، خو زکات الا منشاء الله. او که د دانو نه ورکو نو د پیسو نه ورکو، که د پیسو نه ورکو نو کم کالی چې جوړ کړی هغې نه ورکو، کم سے کم یو طرف ته موږ نقصان کوو. دا حکم دی د اسلام. نمبر 3 حکم دی چې زکات به ورکوي. دارنګې د رمضان مبارک روژې فرض دی په مسلمان. او 5 زکات، حج کول د بیت الله. دا 5 احکام دی د اسلام کې، په دې کې یو منکو نو ته مسلمان نه، یو نن د انکار وکړو نو ته مسلمان نه ښه. دا اسلام حکمونه دي. نو مطلب مې څه دی چې زکات فرض شوی دی، په کار دی چې موږ او تاسو زکات د خپل مال نه وباسو. قرآن محترم اوریدونکو، د مولانا عبدالحق ربانی صاحب دا 38 نمبر بیان چې د دې موضوع ده د زکات نه ورکولو عذاب په 2/6/2006 کې شوی دی. د دې د ملاحظو پته یاد ساتئ. اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز، دکان نمبر 23، عبدالرحمن پلازا، نزدیک مین چوک، جہانگیرہ روڈ، سوابی. پروپرائٹر انور شیر توحیدی. موبائل نمبر 0301 57 10 114. چې د خپل مال نه زکات نه وباسي، دی به د قیامت پر ورځ باندې الله ته سوال کوي، یا الله پاکه ما دنیا ته واپس کړي، زه چې ډېر ښه مسلمان وشم، زکاتونه به م ورکوم، خیراتونه به م کوم، خو ته ما دنیا ته بیا ولېږه. نو بیا دنیا ته راتلل شته نه. دا سړی په دې مرګ په وخت کې به هم دا افسوس کوي چې هی ژوند رانه لاړ او یو د خیر کار مې پکې ونه کړ. که خدای زما دا ژوند لغونې ډېر کړی نو ما خو به زکاتونه ورکړی وله د خپل مال نه. دا سړی به د رجوع سوال کوي، خو بیا سوال نه قبلېږي. هغه یو روایت کې راځي د صدقاتو باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یجاء بابن آدم یوم القیامت کأنه بزج. د قیامت ورځ به بني آدم براوستی شي، د قیامت پر ورځ د الله دربار کې به ودرولی شي. کأنه بزج، گویا چې ته ورته ګورې ته به وایې چې ګنې دا یو ګډوری دی، د ګډورې په شکل کې به راوستی شي. کأنه بزج، ګډوری پېژنئ؟ کأنه بزج، دا انسان به د ګډوري په شکل کې راوستی شي. الله پاک به تپوس کوي، او انسانه تاله ما دومره احسانات په تا باندې ما کړي، تاله مې غوان در کړي، تاله مې ګړې در کړې وې، تاله مې بیزې در کړې وې، تاله مې مال دولت در کړو، تاله ما جایداد در کړو. او انسانه تا زما د رضا لپاره کوم یو کار په هغې باندې کړی دی؟ دی به ورته څه وایي؟ دی به ورته وایي لا جمعته وکسرته وسمرته زمعته وسمرته وترکته اکثر ما کانا. وی بیا الله پاکا تا چې مال کم مال را کړو، هغې سره ما محنت کړو، هغې سره ما مشقت کړو، په هغې سره ما چې دی نو وخت لګولی و، هغه مال باندې ما خواري کړې وه، نور مې سیوا کړو. تا له یو ګډه را کړې وه او ما یو سروله هغې نه بلا ګډې جوړې شوې. تا له یو بیزه را کړې وه، ما سروله هغه مې ډېره زیاته کړه.
لګي غوې پیسې ما سره مهنت کو تر مرګ پورې الله ډېر مال ته نه جوړ شوړې پیسې جوړې شوې یا الله پاکا وترکته اکثر ما کانا زچر اسلام نو د دنیا مال نه دنیا کې پاتې شو ډېر مال پاتې شو یا الله پاکا ته ما دنیا ته واپس ولېګا نو زباغ ټول مال ستا په دربار کې پیش کما دلته به راوړم یو روپے بم خپل وارثانو ته پرې نه دم وایي په خبره یا الله پاک کده چې کله وفات کېدم زما مال ډېر زیات په کور کې پاتې شو یا الله ما مخکې نه دی لېږلي ته ما ته اوس حکم وکړه ما واپس دنیا ته ولېږه هغه ټول مال به زه ستا په دربار کې پیش کړم الله به ورته وایي نه بنده ما ته وښایه چې تا کم مال مخکې را لېږلی دی تا کم مال مخکې ځان آخرت دپاره توښه کړی دی هغه راته وښایه هغه دې را لېږلی دی به یا الله نه مخکې خو مې نه دی لېږلی ما دنیا کې ټول پرېښودی دی لغونې ته ما واپس کا لغونې ته ما ته اجازت وکړه یا الله چې زه واپس لاړ شم ټول به ستا په دربار کې پیش کړم حدیث پاک کې راځي فاذا عبد لم يقدم شيئا ناڅاپه چې وکتې شنو بنده یو روپۍ مخکې نه دی لېږلی مخکې ځان نه خیرات نه دی کړی مخکې په خپل جن باندې زکات نه دی ورکړی نو فیمضي به فی النار حکم به وشي چې دا سړی جهنم ته وغورځوئ دا سړی د مال نه دی ورکړی د الله حق نه دی پیژندلی شا به دی جهنم ته بوځي نو دنیا کې هم په ضلالت ټول عمر په ځان سره کړو چرته د خوان ژوندۍ نه وته را کړی او قیامت کې خود په ضلالت الله دې داسې حال موږ تاسو وساتي ډېر په عزتمند د عمل ضرورت دی چې نن بعد موږ ځان سره عهد وکړو کناری نه دی او کزنانا خو چې صاحب نصاب مال نصاب تذکرہ په تیر جمعه باندې کړی و او که چاله پته نه نو خیر د خپل محلو د علماونو ته پوښتنه وکړي چې بای زکات پسرو کې څومره زکات دی پسپینو کې څومره زکات دی په پیسو کې څومره زکات دی په دانو کې څومره زکات دی ما ته رجمه ویلو چې ډېر زمونږ ورونه بیګان هغه صرف زکات پیژني په دانو کې یا د پټي په فصل کې بس مطلب دا دی او هغه هم الا ماشاء الله ډېر کم خلک چې صحیح طریقې سره ادا کوي ډېر خلک تریشر چې وکي لو کې نو تریشر هغه تریشر والا غنم ورکی دا هغه زکات نه وباسي لولا والا مزوره کې لو کې غنم ورکی دا غي زکات نو باسي هغه پکې نه حساب وي دا خو ما په لګولې دي دا مسله تمام علما ذکر کوي چې ولا يرفع المؤونه مشقت پیسې بده نه کټ کې دا رنګ پلو والا پلو باندې دیارمارو لګي نو هغه ماجیګر هغه له دیاري چې ور کوي یا مثال به تور هفته بعد دیاري ور کوي میاش بعد دیاري ور کوي نو پلي چې کم خرڅ کړی دي دا هغه نه مخکې دا هغه پیسې ورکړي نو بیا وروسته باقي مال نه زکات ورکړي دا په کوم کتاب کې مثلا خدای چې کم مال لزمکه نه راوته کم فصل پزمکه کې زرغون شنو په فی قلیله و کثیره العشر داغه په لګ مال کې هغه په ډېر مال کې عشر دی هغه ټول کې عشر به ورکړي نو هغه نه د مزدور پیسې ته په کوم قانون لري کې داغه نه ته د نور پیسې ته په کوم وجه باندې لري کې داغه نه پیسې کټ کول دان دی جایز او داغه زکات په تابع باقی پاتې به ورکړي بهرحال مطلب می دا چې هغه خلک په صحیح طریقې باندې نه ورکړي نو زکات ورکول دا په هر مسلمان باندې فرض دی دا په دانو کې هم فرض دی عشر به ورکړي چې کله وچه مزمکه ده او چې نه مزمکه ده نو بیا به سلام یې ورکړي نو دا په پیسو کې دی هر کال او د دانو جدا زکات د پیسو جدا دی کوم فرق دی یو سړی دانې خرڅ کی او پیسې ورکی جایز دی تو پیسې دانو په حساب پیسې وګی سره پیسې کې به ورکی یا دانې ځان لا پکار دی دانې د نور کې پیسې دی ورکی دام جایز دی قیمت دی ورکی سمره زکات چې لازم دی خدا سے چې صرف د دانو نه زکات وباسه په کور کې چې نور کې پیسې پرتی دي نور آمدنه هغه حساب نه کینو دا جایز نه دی هر کال کې یو کارته پتا باندې د خپل مال حساب لازم دی چې حسابو کې هغه زکات ورکی او د هغه زکات په 40 روپو کې 1 روپۍ ده 40 روپۍ به ورکی حسابو کې 1000 روپۍ دي 6000 روپۍ دي خو په دې شرط باندې چې ته صاحب نصاب نه تاسو دومره پیسې وي چې په هغه باندې 250 نیمه تولې سپینزر کېږي سپینزر ته پوس وو کې ځکه کله چې دی کله خطه کېږي چې کله زکات وباسي تاسو وو کې به سپینزر په سره کړی نو چې کله 250 نیمه تولې سپینزر دغه قیمت حساب کې د هغه عمر پیسې تاسو په کور کې وي نو تاسو صاحب نصاب تبه د خپل مال زکات وباسي 40 روپۍ به وباسي نو په سلو کې 2 روپۍ راځي دا څه زکات دی اسه موږ ځان تبا کو په سلو کې 2.5 روپۍ په سلو کې راځي نو دا څه پیسې
په 1000 روپو کې 25 روپۍ راځي، دا به څه زکات دی؟ خو لیکن دا موږ دپاره یو غټ پڼ ښکاري، ځکه چې موږ خو پې ځان خولې کړی، دا به خلکو لاسې ورکول غواړي، دا به څوک جنت ګټل هم دومره اسان کار نه دی. خاله به جنت ګټي چې ته خو هم له ونې د کونډې زوی څه خو بویه که نه، له ون لاس پې خو وخوځې که نه، او که نه تش په دې باندې چې بس الله دې جنت را نصیب کړي نو مشکله به وي. دارنګه د سرو زکات به ورکوې، زنانه سره استعمالوي، نو که دا سره 9 تولې سره زر دي نو دا زنانه صاحب نصاب به زکات به ورکوي. اوس د 9 تولونه کم دي، 1 توله ده، 2 تولې دي، 3 تولې دي، 4 تولې دي، خو دې خوا ورسره 1 توله سره زر دي، 1 توله ورسره سپین زر دي، بیا به هم دا ښځه د دواړه حسابوي یو ځای، نو بیا هم دا ښځه د نصاب مالکه ده، دا به د خپلو سرو نه هر کال زکات وباسي. که د سرو نه نه وباسي، سره دې په کور کې پاتې، نورو پیسونه دې وباسي خو زکات به ورکوي. 1 توله ورسره سره زر دي، 1.5 توله ورسره سره زر دي، او ورسره 10 روپۍ دي، 100 روپۍ دي، 500 روپۍ دي، دومره پیسې خو هرې ښځې سره یي که نه، د ضرورت نه سوا چې د هغې خپلې پیسې. نو دا ښځه صاحب نصابه ده، کنې د علماو نه تپوس وکړئ ښه. دا ښځه صاحب نصابه ده، په دې قرباني هم لازمه ده، هر کال واجب ده پې، او دا به هر کال د خپل مال نه زکات هم وباسي. اوس نن د هر چا په کور کې کالې شته، لیکن د زکات ډېر کم خلک وایي چې ته زکات ورکوي. څوک خبر نه دي، چا تپوس ته دې مسلې اوسه پورې نه دی کړی. نو اکثر چې موږ دا مسلې وکړو نو د خلکو باندې ناشنا ونه ولګېږي، دا مسلې خو اوسه پورې موږ نه وي اورېدلې. دا ډېرې زړې مسلې د پیغمبر اسلام د وختو را روانې دي، ښه نوي نه دي، خو موږ ته ځکه نوي ښکاري چې موږ چاته غوږ نه دی کېښودی، نو موږ چاته تپوس نه دی کړی. نو زما عزتمندو د سرو به هم زکات ورکوي، د سپینو به هم زکات ورکوي. چې کله نصاب ته ورسېد، نصاب مې درته وښوده، 2.50 تولې سپین زر د دې نصاب دی، چې هغې ته قیمت ورسېږي، که د سرو ورسېږي او که د سپینو ورسېږي، چې کله نورې پیسې ورسره جمع کړي، نو ته صاحب نصاب هر کال به د خپل مال نه زکات هم وباسې او قرباني به هم کړي. بهرحال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله پاک فرمایي چې کم خلک د خپل مال نه زکات نه ورکوي، بخل کوي، د قیامت پر ورځ به د هغې نه مار جوړ شي او دا مار به ته په غاړه کې واچولی شي. هغه خلک چې هغه د خپل مال نه زکات نه وباسي، سرو او سپینو نه زکات نه وباسي، الله پاک ذکر کوي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. هغه خلک چې هغه سره زر را جمع کوي، سپین زر جمع کوي او بیا هغه د الله په لار کې نه لګوي، سرې په کور کې راوړي دي او کېښودي دي، سپین زر راوړي دي او کېښودي دي، ویره ما دوره تولې سره زر کړي، دومره تولې مې سپین زر کړي دي، او ولا ينفقونها فی سبیل الله، بیا د هغې نه د الله حق د الله په لار کې نه ورکوي، زکات نه ورکوي. الله پاک فرمایي چې فبشرهم بعذاب علیم، زیره ورکړه دغې خلکو له په درناک عذاب باندې، دې خلکو له به الله پاک درناک عذاب ورکوي، سخت عذاب ورکوي. موږ یېرېږو نو یاره الله دې زموږ په زړونو کې یاره پیدا کړي ښه. دا موږ نه ګڼو چې دا چا ته لږ یارې یا دا رښتیا دی یا ګپ دی، خو بس د مال دومره لیوني کړی دی دا خلک چې د حد نه زیات هر څه ته په دې باندې تیار دي. الله پاک فرمایي یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هغې ورځ د قیامت باندې چې کله دا مال به د جهنم په اور کې ګرمولی شي، دا مال به د جهنم په اور کې ګرمولی شي، فتکوى بها جباههم، پس داغونه به ورکولی شي په دې باندې، جباههم د دوی تندو لره، دا تندي به ولکه داغي سیخ په اور کې ګرم کو، دا ورکون ټینګېدی شي تو کور ته، او بیا د جهنم په اور کې چې ګرم شي، الله وایي دغه مال به د جهنم په اور کې ګرمېږي او د دوی تندي له پې داغ ورکولی شي، وجنوبهم او د دوی اړخونو له پې داغونه ورکولی شي، وظهورهم او د دوی شاګانو له په هغې باندې داغونه ورکولی شي. او الله پاک ورته څه وایي هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مال دی چې تاسو دنیا کې د خپلو ځانونو لپاره را جمع کړو، د خپلو ځانونو لپاره خزانه کړو، دا ستاسو هغه مال دی چې زکات هم نه ورکوتی او ځان لم جمع کو. ګورم مال جمع کول ګناه نه ده. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه څومره مالدار و، سلیمان علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه نه و، داود علیه السلام د ټولې دنیا بادشاه نه و، مال چې څومره ګټلی شي ویې ګټه، خو داسې محبت ورسره مه کوه چې تا نه پې دین پاتې شي، داسې محبت ورسره مه کوه چې بیا یې لګوې نه، صرف ګټې او لګوې نه، دنیا باندې ښه لګوې خو بس د الله په دین نه لګوې نو دا ګناه ده. بیا
وګټه ولګوه، جایز ده. الله پاک ورته وایي چې هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه مال دی چې تاسو دنیا کې د خپلو ځانونو لپاره خزانه کړو، ځان لم جمع کړو. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اوسکئ تاسو سزا د هغې مال چې تاسو د خپل ځان لپاره خزانه کړو. کوم مال چې تاسو جمع کړو نن د هغې سزا اوسکئ، نو هغه خپل مال باندې وله سزا ورکولی شي. د جهنم په اور کې به ګرمولی شي، د دوی تندي، د دوی اړخونه، د دوی شاګانې پرې داغولی شي. او دا ولې ابن عباس رضی الله عنه یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذکر کوي چې داغونه به ولې پرې ولې ورکولی شي. وایي دا ځکه او دا درې ځایونه ولې یاد کړل، ځکه چې دنیا کې به کله غریب سړی دی خوا له راغی که نه، نو ده به دا تندی تریو که داسې. غریب سړي ته به یې غوسه خو په خولې به څه نه وي، نو تندی به یې را تریو که. الله وایي هغه تندی چې تا غریبانانو خلکو ته تریو کړی و، نو دغې تندي باندې به داغونه در کومه ښه. نو چې په هغې باندې به ونه شوه که نه، هغه به ورته بیا وي چې یاره لغونې څه خوراکه کړم، نو ده به بیا چې نه ورکوه، نو ده به ورته داسې ترس غونې به یې ترې وکړو، اړو هغه طرف ته به التفات نه کوو، نو دا اړخونه به ولې د هغې په هغې باندې چې په هغې به ونه شوه، نو بیا به یې ورته شا کړه او روان به شو ترې نه. نو الله پاک وایي دا شا به زه پرې وداغم. دا درې ځایونه یې ځکه ذکر کړل. تندي له به ولې داغ ورکولی شي، اړخونه له به داغ ورکولی شي، او د ده شاګانې به په هغې باندې داغ کولی شي. ورته وایي به دا ستا هغه مال دی چې تا ځان دپاره په دنیا کې جمع کړو، تا ځان دپاره په دنیا کې خزانه کړو. الله دې موږ د دغې خیال نه وساتي. زما عزتمندو ډېر لویه ورځ د قیامت را روان ده، ډېر سخت عذاب را روان دی. هغه عذاب د جهنم چې هغې عذاب ته ټینګېدل خو لرې خبره ده، هغې اور ته ټینګېدل خو لرې خبره ده، د هغې لوګي ته ټینګېدل خو لرې خبره ده چې د هغې په خوا کې هم څوک نه شي ټینګېدی. په څو درجاتو باندې هغه اور د دې نه اوچت دی، تیز دی. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم اور 1000 کاله بل شو، نو هغه سپین شو. بیا 1000 کاله بل شو نو سور شو، نو بیا 1000 کاله بل شو نو تک تور شو. د جهنم اور تک تور، تکه توره تیاره وي پکې ښه. د زیات حرارت د وجې نه، د زیات ګرمایش د وجې نه هغه جهنم اور تور شوی دی. دومره یو عظیم اور دی زما عزتمندو. نو یو سړی نن خیر خپل ځان سره سوچ وکړي که نه، چې د دنیا دا اور چې 80 چنده د هغې نه کم دی په مرتبه کې، د هغې نه 80 درجې ښکته دی په مرتبه کې. او که چېرې دا نه وی ښکته، نو چا په دنیا کې پیدا هم نه وی اخیستی. که چا څه پخول پرې، نو خوا ته به یې ټینګېدی نه شول. په دې وجه الله د دې حرارت کم کړی دی. لیکن د دې اور حرارت یو سړی خو یې سوچ وکړي، لغونې ورته راسي ګوته ونیسه، نو که دې زه ټینګ شو، نو خیر زه بیا هغې ته به هم ټینګ شي. ډېره څوک ټینګېدی شي؟ نه شي ټینګېدی. نو چې دې اور ته نه شي ټینګېدی، یا خو به هغې چې دا خبرې به موږ او تاسو ته ګپ ښکاري، او که ګپ ښکاري نو خو زما او ستا ایمان بیا اړوونکي ایمان پاتې نه شو. الله وایي انه لقول فصل وما هو بالهزل. دا هغه خبره ده، صفا صفا خبرې، دا ګپ شپ خبرې نه دي، ټوکې نه دي. او پیغمبر علیه السلام چې کومې خبرې کوي، الله پاک فرمایي چې وما ینطق عن الهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دا زما پیغمبر چې تاسو ته کومې خبرې کوي، نو ګورئ د خپل ځان نه دا خبرې تاسو ته نه کوي. که چېرې تاسو وایئ چې دا پیغمبر علیه السلام حدیث دی، نو خو زه حدیث دی نو یې دي که نه. یا ساته ګورئ چې وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دا پیغمبر د ځان نه خبرې نه کوي، دا ورته د الله طرف نه وحي کېږي، او هغه موږ تاسو ته بیانوي. ان هو الا وحي یوحى. نو دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مگر وحی ده د الله طرف نه چې ته کولی شي. نو دا لکه خبرې خو هم نه دي. نو بس دې ته ټینګېدل ټیک ده چې دا مال ورکول هم ګران کار دی، خو دې اوسه ټینګېدل هم ګران کار دی. نو ستاسو خوښه ده. نو حدیث پاک کې راځي، ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما من صاحب ذهب ولا فضه، نشته داسې انسان چې هغه سره سره زر دی یا سپین زر دی، هغه وخت کې به دا ډېر یا لکه نن دور کې چې مال دولتو سره زیات دی، او د هغې نه لا یؤدي منها حقها، دی د هغې نه د هغې حق نه ادا کوي، زکات نه ادا کوي، الا اذا کان یوم القیامه،
مگر کله چې قیامت ورځ راشي صفحت له صفائح من نار د جهنم د قیامت پر ورځ باندې د جهنم په اور کې با دغه نه تختې د اور جوړ کړي شي دغه مالنا دور تختې ورغه نه جوړ شي فاحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره هغه به د جهنم په اور کې ګرميږي د تندلا په داغ ور کول شي د اړخلا په داغ ور کول شي د شاله په داغ ور کول شي كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنه کله چې هغه لږغونتي سړیږي بیا به جهنم په اور کې ګرمول شي بیا به په دغه داغ ور کول شي په هغه ورځ کې چې هغه یو ورځ د قیامت به دومره زیات لوی راځي چې مقداره 50,000 عام یو ورځ د قیامت به دومره زیات وګدای لکه دنیا 50,000 کاله د دنیا خو چې زیات نه زیات عمر زمونږ کنه ان پیغمبر اسلام فرمایي و اعمار امتی الى 60 زما د امت عمرونه اکثر تشپېتو پورې ډیر کم خلک دې نسته واقعي نو په شپېته کاله کې کوم باندې یو لګونه سخت راشي بس صورت تنګي وا کال سخت خوري لري دا کې یو سخت راشي نو څومره تنګي او هغه ورځ د قیامت چې یو ورځ د هغه د دنیا په حساب 50,000 عام 1000 سنه 50,000 کاله په برابر و یو ورځ دا غیر نو چې دا 50,000 کاله ورځ تیریږي او هر ټیم چې هغه سیخ لغونه سړیږي او هغه ګرم وشي لمور لغونه کمیږي دا غنه حرارت او ګرمایش لغونه کمیږي او بیا ګرميږي او دا ور کولې شنو دا قن ډیره بګیره خبره ده بس هغه خلک ور دین انکار کوي او هغه خلک ول ورځي چې هغه بيخي په دنیا کې ډیر زیات شمانین زم چې سړی په زړه کې د ایمان درد او ایمانی جذبې پکې او لغونه د الله نه پکې رہی او دا حدیث او د آیاتونو غوارو نه هغه څنګه بیا زکات نه ور کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حتا یقضى بین العباد تر هغه وخت پورې ودا سره په دې عذاب کې مبتلا هي تر څو چې بندګانو مینس کې فیصله نه شوي کله چې فیصله وشي یا به جنت تلار شي یا به جهنم تلار شي سزا به تملاو شي یا به الله جنت ته ولېږي یا به همیشه په جهنم کې پروت او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته پوښتنه کو چې یاد الله پیغمبره کړي یو سړی وخاندي فالابل یا رسول الله د الله پیغمبره کړي یو سړی وخاندي نو داغه وسنګ چلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ولا صاحب ابل لا يؤدي منها حقها نو خان مالک چې د خپل خان نه زکات نه ادا کوي داغه نه خپل حق نه ادا کوي دا سره قیامت پر ورځ باندې براشي او یو اوار میدان کې وسم لولې شي او څومره خان چې دنیا کې ساتلیو هغه براوستل شي او په د پاسه به ګرځول شي نو خو وزن سوره وزن دی دغه خان براوستل شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو دغه وخ به یو بچوم داغه نه پاتې نشي نو تتعوه باخفافها د باندې بل پاسه خپې کیږي او اوري بور باندې وتعزه بافواهها پخلی باندې بور باندې چکونه لګي پخلی به چی او د پاسه بور باندې ګرځي او چې دا داسې تیریږي نو بیا بور باندې راګرځي چې بیا د خاراول نو بیا بور باندې ورګرځي بس 50,000 کال د یوې ورځې د قیامت مسافره د دنیا ورځې دومره به ان دا ته ورځ په عذاب کې مبتلا بل ورځ بیا مبتلا بل ورځ بیا مبتلا دوخان والا او دوخان حق څه شه دی په پینځو خانو کې یو ګډ دی یا یو ګډه دینم کم دی نو چې کوم راز باندې وبکینو په غیره دی ولا شنو په خیراتي ورکا بس دا سوره خبره ده یو سری الله پاک پینځو خان ورکړي دی یو ګډه نشي ورکولې خدا الله امتحان کوي بندګانو باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو ثابته پوسو کو قیل یا رسول الله فالبقر والغنم اے د الله پیغمبر دې سړي غواګانی دي غوانی دي او یا رنگ دارنګ دې سړي بزیدي ګډي بزیدي نو بیا وسنګ مسلې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې والا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها دارنګ د غوان والا او ګډو بزو والا چې دې دا غن د حق نه ادا کوي الا اذا كان يوم القيامه بتح له بقاع قرقر کلا چې قیامت راشي د انسان با په یو شان میدان کې هغه تواچول شي څومره کنده کې چې د غوانو دي څومره کنده کې چې د ګډو بيزو دي راوستي شي چې زکات یې کړنی ورکړي تنه راوستي شي نو غوان براوستي شي د انسان په خکر باندې وي درې قسمه غوان وي یو هغه غوان چې هغه لوی لخ کران دي دویم هغه غوان دي چې هغه کران نشته او دریم هغه غوان دي چې هغه مات کران دي دا درې وړ قسمونه وي خځه څنګه دنیا کې ورشان بالتمي اریو برازیو دیو په سر باندې پخکرونو باندې باندې مرد انسان وای او وطن او پیغمبر اسلام فرمایي چې پاسه ور باندې ګرځي په خو باندې ور باندې پاسه ګرځي
چې غوا میخه په سړي د پاسه ګرځي نو پاتې به پکې څه شي. رسول الله فرمایي په یو ورځ چې 50,000 کاله د دنیا تیر شي دومره به هغه یو ورځ دی په دې میدان کې پروت او دا به ورباندې ګرځي. پیغمبر علیه السلام فرمایي دغه بیزو والا چې هغه د ګډو کنډک دی بیزو کنډک دی د هغې نه د هغې حق نه ادا کوي، زکات یې نه ورکوي. رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ باندې دی به دغه شان په شا میدان کې واچولی شي، ګډې بیزې به راوستی شي، په ښکرو باندې به وایي، چکونه به ور باندې لګوي، د پاسه ور باندې تېرېږي او بیا را تېرېږي. دا کنډک به راشي داسې نو په ده باندې به واوړي ټول او په ښکرو به یې وایي د پاسه به هم پرې ګرځي، او چې هغه سر د ټول ختم شي نو بیا به راواپس شي. بس دا به دی کاري دی به د لاندې پروت وي، دی به خدای پاک زه د دومره پوهېدی کنډه کې به وایي که چېرې ما ته دومره پته وي چې دومره صدا به ما ته میلاوېږي نو ما به دا ټولې ستا په لار کې ورکړی وي. خو زما عزتمندو لا راغلې نه ده چا لیدلې نه ده نو ځکه خلک بې فکره دي. زه وایي سړی څه پته لګي چې دا رښتیا دي که دروغ دي. خو ګورې دا یاد ساتئ که د چا ذهن کې دا چې دا به یا رښتیا یا به دروغ وي نو دا سړی مسلمان نه دی. ایمان دې ته وایي چې دا څه چې دي دا حق دي، که حق یې نه مني نو مسلمان دی نو ستا خوښه ده. نو زما عزتمندو مال زکات دا په هر مسلمان باندې فرض دی چې د خپل مال نه زکات ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابو هریره روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ما باندې زما د امت اعمال پیش شول چې ما وکتل 3 کسان لومبني چې جنت ته ځي هغه مې وکتل او چې لومبني جهنم ته ځي هغه مې وکتل. لومبي چې جنت ته ځي هغه څوک دي؟ نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي فاما اول 3 يدخلون الجنه، هر چې هغه کسان دي چې هغه ول ټولو خلکو نه لومبه جنت ته ځي. دا کم خلک دي؟ یو پکې هغه سړی په شهیدو یو شهید انسان دی چې شهید شو الله په لار کې د الله رضا لپاره جهاد کړی د شهادت ورته ملاو شو نو لومبني ځل باندې به دا شهید جنت ته ځي، ټولو خلکو نه مخکې به ځي. دویم پیغمبر علیه السلام فرمایي دویم هغه سړی به ځي هو عبد مملوک احسن عبادت ربه ونصح لسیده، هغه غلام به د ټولو نه مخکې جنت ته ځي چې هغه د بل غلام نوکر دی، د الله عبادت هم په صحیح طریقه باندې کړی دی، د خپل مالک خدمت هم په صحیح طریقه کړی دی. دارنګې هغه مزدور هم په دې کې داخل دی، کم مزدور چې صحیح طریقې باندې مزدوري مو کړه او د الله حق یې ادا کړ او د بندې یې ادا کړه، او دا نه چې نیک کور ته لاړ شي دی پټي کې کښېني او چې پوهېږي چې د نیک د راتلو وخت شي نو دی بیا کودل چته کړي بیا ګوډ شروع کړي، دا مزدور به نه شي تللی. دا ډېر ګڼ کپ دی. دارنګې نیک یو خوا لاړ شي نو بس دی ګپ باندې سړی کښېنه دا چا را کار پوره کړی دی، هغه د لاس د چا صفت نه کوي وایي دی به کښېني، او چې نیک را شي نو دی بیا زر د هغه په مخکې کار شروع کړي. دا مزدور به چېرته الله ونه بخښي. هغه مزدور چې هغه مالک شته او که نشته خو صحیح طریقې سره د هغې خدمت یې وکړ، هغه کار یې وکړ کوم کار دی چې بوتلی دی او د الله عبادت هم په صحیح طریقه باندې وکړ. د الله پاک پیغمبر فرمایي دا به ړومبی ټولو خلکو نه جنت ته ځي. نو د خدای بندګانو مزدوري وکړه ټول خلکو به ړومبی جنت ته لاړ شي. او که نه یو سړی راغلی تللی و اشر له چېرته تللی و نو چې اشر له تللی و نو خلکو کار کوه ده به هسې به وړېده راوړېده هسې ورځ یې تېره کړه. نو چې بیا ډوډۍ خوراک ټایم شو نو پخوا به خلکو په اشر چې و نو غوړي بیا چول په مېلمنو ته اشرګندو خلکو ته. نو بیا چې کور ته راغی نو خلکو به چې دی نو اشر کې ډوډۍ کې سر سره غوړي خوړل ده به له ویښ کې نوړی ګرځوله. نو چې کور ته راغی نو پلار ته وایي وایي ګوره ما خو نن ډېر عجیبه چل وکړو. وایي څنګه؟ وایي چې کار له تللی وم هلته مې کار نه دی کړی، خلکو کار کوو داسې ورسره راوړېدم او چې ډوډۍ ټایم شو نو خلکو وله سر سره خوړو ما وله ویښ خوړه، هلته مې ته ښه کار وکړو. پلار ته یې په دواړو ځای کې ځان غرق کړی دی. هلته چې تللی وې کار له نو خلکو کار کوو تاسې ځان غرمو باندې ګرم کړی و، هسې ځان په غرمو وسېځه څه پیدا دې وکړه. او چې بیا ډوډۍ له راغلې نو خلکو ته نه غوړي وخوړو تاسې هغه سپېرې اوبه وخوړې، څه پیدا دې وکړه. نو زه یم که چېرې داسې چې یو مزدور صحیح طریقې سره د الله عبادت هم کوي او د خپل مالک د خپل نیک صحیح طریقې سره خدمت هم وکړي نو دواړه جهانه د پیدامن شول. دلته هم د هغه خوشحالۍ او جنت پاس هم ستا دی، هغه به الله درکوي ځکه ته انصافدار انسان یې. او که نه د هغه سره دوکه کوې نو هغه به هم در ټیک ده چې مخامخ ورسره نه وي خوړه کې خو به راځي چې یاره دا ښه ګڼ کپ دی او الله پاک خدای سي ویني، الله نه خو نه شي پټېدی. نو دواړه جهان یې ځان له تباه کړل. پیغمبر علیه السلام فرمایي دویم به هغه سړی جنت ته ټول ناول ځي چې هغه د بنده سره هم ښه سلوک کوي، د خپل مالک سره هم ښه سلوک کوي، ښه کارونه کوي او د الله عبادت هم ښه کوي. او دریم هغه سړی و عفیف متعفف ذو عیال، هغه بال بچهدار سړی چې ډېر بچي دي خو حرام به نه راوړي، بچي دي ډېره خو حرام مال ورباندې نه خوري، دا به ټول ناول جنت ته ځي. حرام کې په کار خو دا وي چې زه بچي دي د نیواړو پار خطا کړی چې دی په وچو لندو په حرامو په پاکو باندې نه وي خو راجمع کولې،
و دې الله نه یریږي دغه بچو له حرام مال نه راوړي کور ته، دا به الله ټول نه مخکې جنت ته بوځي. او هغه خلک چې هغه ټول نه لومبنی جهنم ته داخلېږي هغه څوک دي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایي په امیر مسلطن، هغه بادشاه چې هغه د خلکو سره ظلم زیاتي کوي، هغه مشر چې هغه د خلکو سره ظلمونه زیاتي کوي، تر ټولو لومبی به دې په جهنم کې داخلېږي. او دویم پیغمبر علیه السلام فرمایي وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله تعالی منه فی ماله، هغه مالدار سره چې الله ولې مال ورکړی دی، مال شته دولت شته خو د الله حق نه ادا کوي، زکات نه ورکوي، نو لومبنی به دا سړی د جهنم ته داخلېږي. او دریم نمبر پیغمبر فخور، هغه غریب سړی چې بالکل د روپۍ دره کې نه لګېږي خو ډېر زیات متکبر او فخر کوونکی دی، بس ډېر اوچتې خبرې کوي او ډېر زیات په تکبر باندې ګرځي، دا غریب سړی به ټول ناول الله جهنم ته دننه کوي چې خاص تا کې تکبر د کوم ځای نه راغی. نو زما عزتمندو ډېر زیات احادیث دي په دې باندې، وخت نشته نور، پروردګار الله مې په رښتو باندې موږ ته عمل صحیح عمل کول توفیق را نصیب کړي، او الله د هر مسلمان په زړه کې دا خبرې وردن نه کړي چې دا سړي دا حقیقت دی، دا ګپ نه دی. څه اوسه پورې چې چا خپل مالونه زکات نه دی ورکړی توبه دې وباسي چې ورته معلوم دي د هغې نه زکات ادا کړي، او آینده دپاره که نارینه دي که زنانه دي که د مال والا دي که دولت والا دي که جیداد والا دي، هر یو سړي ته پکار دي چې هغه د خپل مال نه زکات ادا کوي. او کني نو دا الله پاک تاسو نقصان موږ نشو رسولی، د خپل ځان له به خپل نقصان ورکوو. الله دې په دې صحیح عمل کولو توفیق را نصیب کړي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. مولانا عبدالحق ربانی صاحب